السلام علیکم ملګرو د بابر اعظم فینس د پاره یو افسوسناک خبر دی. افسوسناک خبر دا سده چې د بابر اعظم په टी20 رینک کې ترقی نه بلکې تنزلی شوې ده. رینکینګ کې هغه ټاپ 10 ونوتل د بابر اعظم نوم څومره ټایم پس وتل دی. بابر اعظم څومره ټایم په ټاپ 10 کې په टी20 کې په ټاپ 10 آی سی سی چې کوم رینکینګ دی هغه کې څومره ټایم د پاره سروایو کړی و او د پاکستان کم کلاړي زیات ټایم په ټاپ 10 رینکینګ کې تیر کړی دی. په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو د بابر اعظم چې څومره هم مینوال دی دا ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. بابر اعظم تقریبا 10 کاله پس یا 8 کاله پس د بابر اعظم نوم په टी20 فارمیټ کې ټاپ 10 رینکینګ نه وته جی. ټاپ 10 کلاړیان آی سی سی چې کم دی سموده پس د رینکینګ اپډیټ کوي. نو چې کم کلاړیانو ښه پرفارمنس کړی وي هغه مخکې راځي او چې کم کلاړیانو خراب پرفارمنس کړی وي نو هغه ورو شاله کیږي جی. لکه دا نه چې یو سړی ښه پرفارمنس کړی دی نو به ټول عمر په رینکینګ کې پروت وي نه جی. که د هغه نه پس ښه پرفارمر راځي نو د هغه نوم به مخکې راځي او ورپسې به د هغه کلاړي نوم شاته ځي. نو دغه رنګ بابر اعظم په टी20 کې تنزلي شوې ده. مخکې په 9 نمبر پوزیشن په ټاپ 10 کې وو او اوس بابر اعظم نه ټاپ 10 پوزیشن اغشتل شوی دی. اوس 12 پوزیشن لا بابر اعظم رسیدلې دی په خراب پرفارمنس باندې. بابر اعظم په टी20 کې تقریبا کال نیم نه زیات شو چې بابر اعظم په टी20 کې ډیر خراب پرفارمنس دی. دا خراب پرفارمنس باندې د بابر اعظم په टी20 کې رینکینګ د آی سی سی طرف چې کوم اپډیټ شوی د آی سی سی د طرف نو کې تنزلی راغلی دا. نهم رینکینګ نه بابر اعظم 12 رینکینګ ته تللی دی چې دا بابر اعظم 13 کالو کې په فرست ټایم باندې د ټاپ 10 پوزیشن نه وته. بابر اعظم 13 کالو کې په فرست ټایم باندې د ټاپ 10 پوزیشن نه وته. 13 کاله بابر اعظم هم په دغه ټاپ 10 کې مطلب سروایو کړی دی. کله شپږم کله اووم کله اتم کله نهم کله څلورم کله دریم کله دویم لکه مختلف رینکینګونو باندې بابر اعظم سره ټایم د پاره سټے کړی دا خو د ټاپ 10 نه نو وتلې. نو اوس بابر اعظم تقریبا 13 کاله پس دغه ټاپ 10 رینکینګ نه وته 12 لو رسیدو. اوس کراتلون کې چې کوم میچز د टी20 ټیم نه خو بابر اعظم الریډي ډراپ شوی دی. کچره टी20 ټیم کې دوباره د بابر اعظم انټری وشو او بابر اعظم سره پرفارمنسز خاص ورکړل نو بابر اعظم واپس هم د خپل رینکینګ ته واپس را دن کېدی شي. خو اوس فلحال د ټاپ 20 د ټاپ 10 رینکینګ ناغه بهر شوی دی 12 پوزیشن ته رسیدلې دی. او د دې وجه هم دا چې بابر اعظم په टी20 میچز کې خاص پرفارمنس نه کړي او روز د بنگلاديش خلاف چې کم د پاکستان سیریز نو غینه بابر اعظم مکمل اوټ وو. بابر اعظم टी20 ټیم کې اونه او راتلونکي ټایم کې هم د پاکستان کرکټ بورډ ته ډیر خلک هم دا وایي چې رضوان او بابر هم د टी20 نه بهر کوي. خو رضوان او بابر نه د دوړو کې به یو کلاړي خامخا ته په टी20 ټیم کې ځان سره اخلي. اینکر پلیئر به خامخا ته ځان سره اخلي او بل بابر اعظم په پاکستان نه بهر ډیر ښه پرفارمنسز دي. دا خو د پاکستان سره په پاکستان کې د پاکستان او د بنگلاديش په پاکستان کې سیریز او د پاکستان خپل ہوم ګراوند دا چې کله سیریز بیا ساوث افریقا سره شي نیوزیلند سره شي لکه څنګه چې نیوزیلند کې د پاکستان ټیم ال لاړل او 15 टी20 میچونو 15 واړې بایلل نو دا ټیمو لکه دې کې نور کلاړیان پکې نه هم دا ټیمو کوم چې د بنگلاديش خلاف دلته وجنګیدو هم دا ټیم نیوزیلند لم تلو الته غلو کله ورته تر بنگلاديش خلاف خو پرفارمنس وکړو نو دا چې کله دای بهر لاړ شه دای پرفارمنس زیرو شي بیا نو دا بهر تلو کې د بابر اعظم چې کم پرفارمنس ته په بهر پیچونو باندې اډیر ښه پرفارمنس ته نو بابر اعظم ته مکمل اګنور کول نشي د ټیم نه. دا یونس خان هم بار بار دا خبره کوي. خو خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټس تاسو خپل رائے کمنټ کړئ. ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.